چې امبولانس یې بتلي نو امبولانس والا څه مشکلات اعتراضي کو نه مشکلات ورته دا وي چې دلته ګاډی خو نشي تللی چې سیریس بیمار وي هغه دلته کوز کړي یا ورسره مونږ کټ کړي یوسو یا داسې پیاده رو یې روان کړي غټ مشکلات دي ورته جي یا الله خیر دا وګورئ دا کمال دی بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو سلامونه زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی زه تاسو ته ویل غواړم چې نن زما یو چې کوم ځای کې زه موجود یم تاسو وایي دا ګرمي ده خالي ځای دی دا زه چېرته موجود یم زه موجود یم په عثمانزی بایپاس او د غني خان روډ په منځ کې هغه خراب روډ هغه روډ چې کوم موږ غونډو ته تکلیف راکوي هغه روډ چې کوم زموږ د ملک نوم بربادي دا ملک نوم څنګه بربادوي موږ ته تکلیف څنګه راکوي دا روډ تاسو کتی شئ زه خپله په هر ورځ سکول ته پېښور ته ځم نو زما ته دا روډ زما په دومره ټایم ماله ډېر زیات ټایم را ضایع کوي 10 منټه 20 منټه خو به دې وړلوک کې شانتې کیلومیټر به ني زما 60 منټه پې ضایع کېږي روډ تاسو وګورئ خلکو ته وګورئ څومره تکلیفونه دي په یې هغې په دې کې یو 10 منټه کېږي چونکې دا یو سی پیک روډ دی سی پیک روډ د مطلب چې دې معنې دا نور کنټریز او نور زموږ ضرورت راځي دې معنې چاینیز خلک راځي د ډیم لا ډیم باندې خلک تېرېږي په دې باندې حادثات کیدی شي روډ هغه دی ګاډی پې سلو ځي حادثات پې کیدی شي بل یو مریض سوچکی په امبولانس کې چې روان وي هغه به د خلکو زندګیانې د دې روډ د وجې تللی شي خلک مړه کیدی شي د دې د وجې د ډېر خلکو زړونه خفه کیدی شي هم د دې روډ د لاسه دا روډ د څو کلونو نه داسې خراب شوی دی خو دا روډ سم نه شو نو زموږ د ډېر خلکو به نقصانات وشي او ډېر خلک به د خپل زندګۍ نه لاړ شي کتونکو کتی شي دا روډ دا داسې وګورئ که نه دا روډ د کواسې لاره ده دا وګوره غونډ کاڼو نه ډک دی دنه کاڼې روزي باران راشي دا غونډ ځای ډکي زه به اوس د دې لوکل خلکو سره خبرې کوم لوکل خلکو نه تپوس کوم د دې ځای چې کوم دلته وګوره دا دوکانونه دي د دې ځای خلکو نه به تپوس کوم چې هغوی ته څه د دې روډ باره کې د هغوی څه خیالات دي السلام علیکم ستاسو نوم څه دی السلام زما نوم موسی خان دی زه بایلولي چپلي کبابو سره د یو ویټر په حیثیت کار کوم موسی خان صاحب نه موږ تپوس کوو چې د هغوی ته دا روډ باندې څه مشکلات راځي د دې روډ هغه مین تاسو ته نقصان سره ټول نه زیات په روزمره زندګۍ کې تاسو څه ډېر نقصان درکوي جی روزمره خو دا نقصانات دي جي دلته په دې روډ باندې ډېره سخته دوړه وي خلکو ته ډېر سخت تکلیف وي اکثره دلته ماشومان راځي زنانه راځي بیماران وي دا خو عام روډ دی په دې باندې زنانه دلته کوزې شي په پیادو باندې رواني ځکه چې تکلیف وي ورته په دې لاره نشي تللی ډېر څه خراب روډ دی جي دا باران چې راشي د دې ځای څه حالات وګورئ غونډ ګټې ګټې دی دې ځي به حالات شي چې باران راشي مونږ خپله دې بایلولي چپلي کبابو کې کار کوو چې دلته کله باران وشي دلته دومره ډنډونه جوړي چې مونږ دومره بډې والي او دغه خپل کبابو ځای ته ورځو تاسو خو به په دې باندې به ډېر منم چې امبولانس یې بتلي نو امبولانس والا څه مشکلات اعتراضي کو نه مشکلات ورته دا وي چې دلته ګاډی خو نشي تللی چې سیریس بیمار وي هغه دلته کوز کړي یا ورسره مونږ کټ کړي یوسو یا داسې پیاده رو یې روان کړي غټ مشکلات دي ورته جي یا الله خیر دا وګورئ دا کمال دی چې امبولانس نه به کس په پیاده داسې په اوږې روچت کې روانه کړي مریض تاسو د ګاډي نه روچتوي د دې روډ د لاسه زما د خپل وزیر اعلی د 400 د مشرانو ته درخواست دی چې دا روډ سم کړي د ډېر خلکو زندګیانې پې لاړې د ډېر خلکو کاروباران پې ختم شو یو ما ته پته یو الله ته پته ده او یو هغه خلکو ته پته ده چې کوم دې روډ باندې تېر شوي دي چې په دې روډ باندې به هم خلک تېرېږي هغوی ته څومره مشکلات دي اوس به زه زموږ د صحافت د دې فیلډ یو غټ صحافي صاحب سره خبرې کوم چې کوم زمن هم زما استاد دی ما ته ډېر څه ښول دي هغوی په لارې کې میټینګ کړل لارې کې مې ولیدل نو هغوی سره به موږ څه خبرې وکړو او هغوی نه به د هغوی خپل رایې تپوس کړو السلام علیکم وعلیکم السلام ابوبکر خان ډېره زیاته مننه یقینا ګرانو کتونکو ابوبکر خان یو وړوکی صحافي وړوکی جرنالست دا غمې پړه اغوستی دی او په دې سور تړاق نور باندې دې ځای ته راغلی دی او دی غوښتل چې په دې باندې زه بحث وکړم چې د دې سیاسي خلکو ته زه د 400 دا بدرنګ شکل وښیم دا د 400 د سیاستدانانو لپاره ابوبکر خان دا د شرم خبره ده د دې وزیر اعلی د دې ضلعې دی مشیر چې کوم دی هغه ورسره دې ضلعې دی نو پکار دا څو څو پیرې د دې ټنډرې ووتې د دې پیسې چې کوم دی ضایع شوي دي یا څه شوي دي د هغې تحقیق وشي ګور دا ما په چانده جوړ کړی دی دا شینګل هم ورته ما چولی دي په دې کې ما ټکټر هم ګرځولي ما ورته اسانه کړې ده صرف د پې تارکول واچي دا کولو کړی ما دی نو دونه هر څه ما کړي دا دلته سیاستدانان نشته دلته کې نور خلک نشته چې دې لپاره توجه ورکړي نو دا هر څه دا چې تا ته پته وي چې دا شینګل دا خوره دا ټکټرې دا وارې دي کې مخکې ډېر غټ غټ ډنډونه دا ګورې دلته مارکیټ دی
دې خواته مارکیټ ته خوا مارکیټ ته د دې رشکې والا هلته وګوره دا رشکې والا چې هغه ځای ته ځي ته راشي خبرې ورسره وکړه دې چې هلته کې رسي نو د ده به چې کوم دی نو ګاډي کې ډېر فرق راغلی وي. اوس په دې روډ باندې څه رایې دي؟ یاره مارکیټ ډېر زیات تکلیف دی راته یار. ستاسو په دې باندې وخت لګي کو نه؟ ډېر زیات لګي تیل پې ضایع کېږي رو تیل او تیل مهنګایي هم دومره ده ماشاءالله ماشاءالله چې هر سړی یې نشي ورکولی. د دې روډ داس په زموږ د حکمرانانو ته څه درخواست ورکوي دې روډ باره کې دوی څه وکړي؟ یاره دوی مهرباني به یې وشي دا راته جوړ کړي. دا جوړ شي نو څومره خلکو به ښه وشي؟ د دنیا په لکونو په کروڑونو دي خلکو بس په دې خیر وي. په دې باندې ټریفک ته تاسو مشکلات راځي کو نه؟ هو ډېر زیات دا خو دا ورځ ده چې شپې پې راځي تاسو ته پته ولګي دا خو په دې تیاره هم ده لکونه کې نشته. مرګرو د چا نه مې تپوس وکړو غونډ وایي چې دا روډ زموږ لپاره یو بدنصیبي ده د دې نه پیدل خلک تلل دي هر چا ته څوک په ګاډي کې ځي څوک په پیدل به مو ته مشکلات راځي دا ځای ډنډو نه ډکي چې کله باران راشي غونډې مسلو نه ډکي خو زما ته حکمرانانو ته بیا دا درخواست دی چې هغوی دا روډ سم کړي او دا روډ کو یې سم نه کړو نو موږ ته به ډېر زیات مشکلات راځي او د ډېر خلکو زندګیانې به ځي انشاءالله به بل انټرویو کې به سره ملاویږم جزاک الله والسلام.